الرحمن الرحيم فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين صدق الله مولانا العظيم. دا د ابراهیم خلیل الله دا قصه او واقعه شروع ده او حضرت ابراهیم علیه السلام یو ډېر لوی جدوجهد او یو ډېر لوی جهاد د دعوت په لار کې پیش کو، خو د دې دومره پرزور دعوت او رښتینی دعوت او په اخلاص باندې پیش شوی دعوت په دې باندې ایمان چاره نه وړه او نه په دې حق کې چا د حضرت ابراهیم مرګرتیا وکړه سوا د یو کس نه چې هغه د خپل وراره دی لوط علیه السلام. نو لوط علیه السلام دا د وراره دی، د پلار نوم هاران دی، هاران ابن زر او دا د ابراهیم علیه السلام سره چې د قوم څه وکړه او اور ته واچو او داغي نتیجه دا وه چې هغه ته اور هېڅ ونه ویله. دا دومره عظیمې معجزې چې ولیدلې لوط علیه السلام، نو هغه فوراً په حضرت ابراهیم علیه السلام باندې ایمان راوړ. او بیا چې کله حضرت ابراهیم پوه شو چې دا قوم دلته چې زه دوی سره اوسېږم نو زما دا اوسېدل هسې بې فایدې دي، په دوی باندې هېڅ قسم اثر نه کېږي. دا د درجې د انسانیت نه هم پرېوتی خلک دی. نو داسې یو علاقې ته لاړ شمه چې هلته د الله په دین باندې په ازادۍ باندې عمل وکړم، د الله د دین د ترقۍ او د رایج کولو دپاره هلته په ازادۍ باندې کار وکړم، د الله د دین د خرولو دپاره هلته زه کوشش وکړم. نو د الله د حکم مطابق کوسا ورته وایي، کوسا د کوفې خواته یو کلی دی، د هغې کلي نه حضرت ابراهیم علیه السلام روان شو او حران ته لاړه او د حران نه چې کوم دی نو شام ته لاړ او فلسطین ته لاړ او هغه خپل کور، خپل پلار، مور، قوم او قبیله ټولې پرېښودل او لاړ. نو چې د بدانو د بد عملو ملګرتیا یې پرېښودله نو الله ورته نیکان ملګري ورکړه، خپل بچي ورته الله ورکړه. اسماعیل علیه السلام غوندې پیغمبر ورته الله بچی ورکړو، حضرت اسحاق علیه السلام ورته الله تعالی بچی ورکړو او اسحاق علیه السلام له الله تعالی یو بل بچی ورکړ، یعقوب علیه السلام، چې هغه د دې بني اسرائیل پلار دی. دې ته قرآن اشاره کوي او فرمایي فآمن له لوط، پس ایمان راوړه د ابراهیم علیه السلام دپاره لوط علیه السلام. نو لوط وروسته بیا پیغمبر شوی دی چې کله فلسطین ته او شام ته لاړل نو هلته بیا حضرت ابراهیم علیه السلام دا هغه قوم ته واستوه او ویل چې زه لاړ شه د هغې اصلاح لټول، هغې ته پیغمبرم او وقال انی مهاجر الی ربی، ویل ابراهیم علیه السلام یقینا زه هجرت کوونکی ما
الی ربی خپل پروردگار تا یا لاجل ربی د وجه د خپل پروردگار نه او د وجه د حکم د پروردگار نه چې ما ته زما رب ویلی دي چې به دا ځای پرېږده. نو په دنیا کې چې هجرت اول هجرت کړی دی نو دا حضرت ابراهیم علی نبینا علیه السلام دی چې د دین دپاره خپل کور بار اول چا پرېښی نو هغه دا لقبه او دا منقبه دا حضرت ابراهیم ته ملاو شوې ده. او مهاجر اصل کې د هجران نه دی، هجران پرېښودلو ته ویلی کېږي. او دی خپل کور بار او خپل قوم او قبیله خپل کلی ولس دا پرېږدي او د الله د رضا لپاره د الله په لار کې لاړ شي او د الله د دین دپاره خپل کور بار پرېږدي او بل وطن ته لاړ شي. داسې وطن ته چې هلته دی د الله د دین کار په ازادۍ سره کولی شي او په اخلاص سره کولی شي. دې ته مهاجرت وایي او دې ته هجران وایي او دې ته مهاجر وایي. دا د مهاجر معنا ده. او په امت مسلمه کې اول هجرت چې صحابه کرامو کې کړی دی نو هغه حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه دریم خلیفه د مسلمانانو چې هغه کله د کفارو د دې ظلم نه تنګ شو نو د پیغمبر خدا په اجازت باندې د خپلې بیبي رقیې سره چې د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم لور وه د خپلې بیبي سره هجرت وکړه او حبشې ته لاړ. نو دا یو سوالیه جمله ده چې په اسلام کې هجرت چا اول کړی دی؟ جواب بدایي عثمان ابن عفان خلیفه ثالث شهید الاسلام رضی الله تعالی عنه کړی دی. دا هغه کړی دی. په دنیا کې چې اول هجرت کړی د الله دین لپاره نو هغه حضرت ابراهیم علیه السلام. تاسو به خیر چا نه تپوس وکړئ داسې دې مسله راځي چې ته بیانوم پوهو که نه دا داسې مسلې دي تاسو چا نه بیا تپوس وکړئ دا اول هجرت چا کړی و وایي داسې ووایه. د مولیانو نه خیر دی تپوس کوئ. تاسو زما دا خبرې دغه مه ګڼئ دا زه ډېر په ډېر تکلیفونو باندې دا ما راجمع کړي دا خبرې. یعنې تاسو اوس هم زما په عمره مطالعه تاسو کې هېڅوک نه کوي او استادان هم نه کوي زما عمره مطالعه. زه اوس هم د ټولو مولیانو نه زیاته مطالعه زه کوم. د هغې وجه دا ده چې علم بغیر دې نه سړي سره نه پاتې کېږي. نو که علم خپل بړاول غواړئ علم ډېرول غواړئ بس د کتاب نه علاوه بل کار مه کوئ. کتابونه ګورئ بس او یوازې پرې دا باندې کار نه کېږي بس دی زما پرې ځای کې چې دی هر څه ټول علم پروت دی زما پرې موبایل کې دا جولاګان هم په لاسونو کې ګرځوي او دا بدماشان هم په لاسونو کې دغه ګرځوي. دا کتابونه هم دا علم دا ټول دا کتاب دا علم کتابونه دي. تاسو ته وګورئ علم په دې کې پروت دی. نو پروت دی دا هلته پروت دی که نه. زما استاد ذهن ته خو به الله را منتقل کېږي چې دا کتاب راوالم او ویې ګورم. په دې موبایل کې دا هر څه پراته دي خو چې ته به ترې اخذو کې ته به ترې راوالې. د دې وجې نه دا یو سوالیه جمله شوه. انه هو العزیز الحکیم یقینا دا الله زورور حکمت والا دی. حضرت ابراهیم وایي چې زه د الله د رضا دپاره او د الله د حکم مطابق زه دا خپل کور بار پرېږدم او زه په هجرت باندې د دې ملک او د دې علاقې نه او د خپل مور او پلار نه ځم ځکه چې انه هو العزیز ځکه زما رب زورور دی او چې څوک زورور سره گاونډ او مرګرتیا اختیار کړي نو هغه هم الله زورور کوي او حکیم دی. هر کار چې کوي نو دا په خپل مناسب انداز باندې هر شی کوي او هر شی په خپل مناسب ځای باندې ږدي. دا د حکیم معنا ده. مولانا شبیر احمد عثماني رحمه الله د وقال انی مهاجر الی ربی کې تنبیه په شکل باندې په فواید کې
وای د مولانا شیخ احمد عثماني تفسیر دی هغه د تنبیه په شکل باندې په خپل تفسیر کې دا خبره کړې ده چې دلته احتمال دو احتمال دي قال ابراهیم انی مهاجر الى ربی او قال لوط انی مهاجر الى ربی خو دا سوق کلام چې دی کنه دا قصه اصل کې د حضرت ابراهیم بیانوي د لوط علیه السلام بل راوتلونکي سبق کې واقعه ده دا غوندشت کلام چې څه ته وایي او دا سیاق د کلام چې څه ته وایي دا په دې باندې ګواهي ورکوي چې دې نه مراد ابراهیم علیه السلام دې وجه نه عام مفسرین دلته دا غلطۍ نه ګوره تاسو بری پې میم کړی دی که نه دا میم چې پې کړی د دې معنا دا ده چې وقف لازم نو فآمنه له لوط دا ځان له جمله شو ختمه شو باس او وقال انی مهاجر لا اثر نو کلام د ابراهیم شروع شو دا یې معنی د وقف لازم ځکه دی چې دا دلته مراد د دې نه صرف حضرت ابراهیم علیه السلام ووهبنا له اسحاق نو حضرت ابراهیم علیه السلام لاړ یو خپله بیبي ورسره ده بیبي سارا د تر لور ده او یو ورسره تر زوی حضرت لوط علیه السلام لاړ دا دوه کسان ځان سره واخیستل او خپل ملک یې پرېښودو عراق یې پرېښودو او شام ته لاړ اوس هلته سفر دی ځان لوالی دی پلار پاتې شو مور پاتې شو ورونه پاتې شو قوم و قبیله پاتې شوه نو داسې یو قسم له وحشت او یو قسم له ځان لوالی سړی متصور کوي چې هلکه دا خو زه بلکل ځان له شومه نو الله رب العزت ولا د نیکان ملګري ورکړه ووهبنا له اسحاق و یعقوب وباخه منګه حضرت ابراهیم علیه السلام ته اسحاق زوی و یعقوب نافله قرآن کې بل ذکر راغلی دی او یعقوب علیه السلام نوسه نو زوی وله مونږ ورکه او د زوی له دغه زوی له مونږ زوی ورکه نو معنا دا ده چې بچی موله ورکه او هغه بچی موله باردار که د هغه هم بچي وشو یعقوب علیه السلام د هغه نه الله پیدا که او د یعقوب علیه السلام له الله 12 زامن ورکړه او د هغې نه 12 قبیلې د بني اسرائیلو صادر شو 12 قبیلې د بني اسرائیل خو مفسرینو دا لیکلي دي چې دا هبه چې الله تعالی حضرت ابراهیم ته وکړه نو د دې نه مخکې یو بله هبه حضرت ابراهیم ته الله د یو بل پرزن کړی دی چې هغه حضرت اسماعیل علیه السلام دی نو اسماعیل علیه السلام دا د اسحاق علیه السلام نه مشر دی دا د اسحاق علیه السلام نه مشر دی او اسحاق علیه السلام کشر دی دې هبې نه مخکې یو بله هبه دا الله حضرت ابراهیم ته ورکړې وه چې اسماعیل علیه السلام ورته د بیبي هاجرې نه الله تعالی بچی ورکړی او د هغې ثبوت دا دی چې کله ابراهیم علیه السلام ته فرشتې رالې او د اسحاق علیه السلام زیری وله ورکو نو دا زیری حضرت ابراهیم ته نه وایي بلکې دا حضرت سارا ته وایي ځکه ابراهیم علیه السلام زوی و اسماعیل علیه السلام د بیبي هاجرې نه خو د بیبي سارا بچی نو او په دې خپه هم وه نو ځکه هلته بیا قرآن کې به تاسو لولئ چې موږ هغې ته زیری ورکړه نو هغې ویلې چې دا څنګه دا به څنګه شي چې زه بوډه یم او زه شنډه یم او دا خاوند مې بوډا دی او موږ ته به بچی میلاویږي نو فرشتو ورته ویل چې بیبي د الله رب العزت ستا د رب حکم دی دا ښه ستا د رب حکم دی دا ځان خبره موږ نه کوو نو ووهبنا له اسحاق و یعقوب وباخه منګه حضرت ابراهیم ته اسحاق زوی او یعقوب نوسه نو دا بهترین مرګري نیکان مرګري ورته الله تعالی ورکړه پیغمبران او وجعلنا فی ذریته النبوة والکتاب
او دویم انعام او منقبه لوی چې الله ابراهیم ته ورکړه نو دا وه چې وګرځو منګه په بچو د کې النبوه پیغمبري او والکتاب او وګرځو منګه په بچو د کې کتاب. معنا دا ده چې د ابراهیم علیه السلام نه وروسته چې څومره پیغمبران راغلي دي دا ټول د ابراهیم علیه السلام په نسل کې راغلي. دا څونه بني اسرائیلو پیغمبران چې راغلي دي دا ټول د یعقوب علیه السلام په بچو کې راغلي دي. او د بنو اسماعیلو کې صرف او صرف جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پیغمبر ساز کړی بنو اسماعیل. لکه د حضرت ابراهیم دو زامن دي یو اسماعیل دی او یو اسحاق. نو د بنو اسماعیل چې دي نو دا قریش دغه خلکو او بنو اسرائیل دغه دي چې دا اوس مجسم شیطانان ساشي په دنیا کې او دا دنیا په شر باندې ورسته را او د دنیا کې هغه چې څونه تعلیم کړی دی نو دا ټول د انسانیت د ختمولو لپاره بسنګه لارې کوشي سره ولټي چې دا انسانان د يهودو نه علاوه په دنیا کې ختم شي. هغه دغه شیطانان ته نساشي تاسو کله کله ویم کنه. ما استاد مولانا عبدالرحمن مینوي رحمت الله علیه دی محدث نو هغه به دغه یو زیو وړو کې ولې براوته لکه دا مولوی صاحب د زامن چیرته نو هغه ما ته ویل پلاني ویل دا پلانې دی ویل دا خبره ده چې کدی خون خو ډیر بخی کنه نور کدی ویل روان شنده بل برده سرامي ځکه د مولا سړي زوی چی کنه ویل چې خشي نو ثاني نه په خوالي کې ویل چې آرامي شنو به لمبرده سرامي. نو زما دا زه ډیر وایم چې دا اوسني دغه چيري بني اسرائیل دا لمبرده سرامیان دا پیغمبرانو په بچو کې راغلي دي خو د پیغمبرانو لارې پریښې ده د پیغمبرانو طور او طریقې پریښې دي د پیغمبرانو دیني پریښې دي خو بې دینۍ په لار باندې د کفر په لار باندې روان شوي په یو ورځ باندې 120 پیغمبران یې وجلي دي په یو ورځ باندې لوی عالمان او لوی زاهدان په سونو باندې دا په یو ورځ به وجلي دي. یحیی علیه السلام نه دا سر پرې کړی دی. حضرت زکریا علیه السلام په اونه کې آره کړی دی. کم کار دی چې دوی نه دی کړی کم کار دی. ځکه وایي چې الله ابراهیم ته دا یو لویه منقبه ورکړه چې د هغه په بچو کې پیغمبري بنده کړه چې آینده پیغمبر راځي نو ستا په بچو کې به راځي. یوه اول کتاب او بنکه الله په بچو دا کی کتاب چې د ابراهیم علیه السلام نه وروسته څومره آسماني کتابونه راځي نو دا په بچو د ابراهیم علیه السلام. که تورات راغلی دی موسی علیه السلام ته دا د ابراهیم علیه السلام په بچو کې دی. که زبور راغلی دی داود علیه السلام ته حضرت ابراهیم په بچو کې دی. که انجیل راغلی دی حضرت عیسی ته دوم د ابراهیم علیه السلام په بچو کې او قرآن چې راغلی دی نو هغه په حضرت جناب محمد رسول الله راغلی دی. بدا کتابونه دي او دا الله تعالی د په بچو کې تقسیم کړي. واتیناه اجره فی الدنیا وانه فی الاخرة لمن الصالحین. او یو بله منقبه چې الله ابراهیم ته ورکړه واتیناه اجره ورکړی و منګه ابراهیم ته مزدوري او ثواب ده په دې ژوند د دنیا کې اسو ډیر مال ډیر عزت ډیر شرافت او حسن ثنا په تمامو مللو کې په تمامو ملتونو کې هیڅوک د ابراهیم علیه السلام دغه نه کوي چې دا زمونږ مشر نه دی. هر څوک دعوه کوي چې زه په ملت ابراهیم یم. خو قریشو 360 بوتان په بیت الله شریف کې کېنولي وو
او علم په ملت ابراهیمی باندې هغه دا دعوا کوله. نو دا هغه اجر دی چې په دنیا کې الله تعالی هغه ته ورکړی دی، ډېر مال، ډېر بچي، او هغه ثنا حسن ښه ذکر په دنیا کې چې هر څوک یې ښه ذکر کوي. او وانه فی الاخرة من الصالحین، او ای به دی په آخرت کې د هغه کاملانو صالحانو نه. صالحان ټول مؤمنان دي، ټول پیغمبران صالحان دي، او کامل صالحان په پیغمبرانو او په رسولو کې اولو العزم پیغمبران دي. نو ابراهیم علیه السلام په اولو العزم پیغمبرانو کې شامل دی. دا ایمان دی منګه د صالحینو کاملینو نه ګرځولې دی چې هغه صالحین کاملین څوک دي؟ اولو العزم پیغمبران علیهم السلام. نوح علیه السلام دی، ابراهیم علیه السلام دی، موسی علیہ السلام دے، یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام دے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دا اولو العظم پیغمبران دی. دا ستاسو دی آیاتونو ترجمه او مختصر تشریح وا. دی کی یو دا بیانو خاصیت دعوت ابراہیم کذا سنتن وانها كانت ایمان واحد بها وهو لوط علیہ السلام وفي هذا تسلیۃ لرسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت د ابراہیم علیہ السلام د دعوت خلاصہ ذکر کړه، او داغه خلاصہ دار وته چې په داغه په کورنۍ کې په نارینو کې صرف داغه یو وراره په ایمان راوړ بس. او په دې کې تسلی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کتا قریشیانو کې دعوت نبوت کړی دا، قریش ستا منل نه کوي، بلکې ستا خپل تره ابو لهب ستا په ګټو باندې اولی، او ستا خپل چاچی ستا مخالفت کې را پاسېدلې ده، او ستا خپل نږدې عزیزان او تربوران ټول ستا د سر دشمنان دي. نو ته تسلی حاصله کړه. دویمه بیان و اکرام الله لمن یهاجر الیه. الله عزت ورکوي هغه چاته چې الله ته هجرت کوي او الله ته مایل شي، او یترک اهله و داره. بل اهل عیال بلار او مور او خپل کور او پټې خپل وطن پریدي او الله تعالی شنو الله عزت من کی. او په دریم دا بیانو ما اکرم الله به ابراهیم، بیان دا دی چې هغه سیس چې عزت من کړی والله پاګی ابراهیم من خیر الدنیا والآخرة، چې اگر دنیا خیر او د آخرت خیر او جزاء صبره على دعوت الله. او دا بدلوا فاغه صبر کول د ابراهیم باندې په دعوت الهی باندې، چې دعوت الهی باندې صبر وکړو حتی چې دغه دعوت په سر باندې خلکو اور تواچاو، او دغه دعوت په وجه باندې هغه خپل قوم پرې خود ولاړ. بس نو الله تعالی ول دومره غټه صلا او لوی مرتبه ورکړه ان شاء الله. ولوتن اسقال لقومه نو به سبق ور دعا کوي الله موږ قرآن په اسرار او لطائف او ترجمه او باریکو باندې پوهه کی. د سره سره الله موږ په باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي. دله څوک کار کوي کامیابی کوي، څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي، کبد قسمت یې تباهي کړي. الله زموږ ټول راضي شي، مشکلات د دنیا او د آخرت هم حل کړي، ګناهونه معاف کړي او خاتمه بالایمان کړي. دعا وکړي چې الله تعالی زموږ د عمل په اسلام په رنګ کې رنګ کړي. دلته الله اسلامي نظام قرآني نظام راولي، او دا د کفر او د بېدینۍ نظام، دا د سودخورۍ او د فحاشۍ او د عریانۍ نظام، دا د ټکسونو او د ظلم نظام الله تعالی ختم کړي. او دلته الله د شریعت نظام راولي، او چې څوک د شریعت د نظام د قایمولو دپاره هلې ځلې کوي او کوششونه کوي، الله یې د هغوی په کوششونو کې خیر او برکت واچوي، او دنیا او د آخرت دغه دا چې کوم دی احسانات دې ورسره الله وکړي. زموږ ټول نه دی الله راضي شي. خاتمه دی الله